نجگرام عثمان قصه دا وای دا کور می سمزدا پلار می بیمار دے مور می مړدا وای د زړه په کور می زلزلدا یا زما د تن هډونه ټول ولړزیدا نا یا مور چلا د دنیا نا زګلا کما د چانا پمون دنیا دکړل ورانا ګلا قسمت کوم لتانا یزوان کی بی اسری ډیر پاتې شو ما سبي اسری شملو یا خدایا او خاوري شملو یا خدایا یا خپ پدی شملو یا خدایا او زری زری شملو یا خدایا یا کل دمور دمر خبر می ووریدو نا یا موری چمڑوی پکور نوم پبل وطن کی مسافرم دیر پا قرزونو باندی سروما او پا جنازک دمور نوما ویرات گلا بد قیامت پورس کوینا یہ دمور دخپو لاندی جنت دے مائی مدام کڑے صفت دے مور په دنیا کې لوی نعمت ده او چاته نکړه چې نفرت ده یا غسړې به همیشه ټکری خوري نا یا د مرګ نه بعد د کور تر علما او مور چې ستا قبر لرلما یا پجړا ز در پسی جاړما سزنګي دل کور تر علما لکه یتیم د دیوال خوا ته ودرېدا ما د کور ښکلا توی مور جانې وای په ما به حد قدر دانې ستا بخوگی وی دعاگانی او در پسی کوم جڑاگانی وسبمی سوک پا دعاگانو یادوی نا لاری د جمی مازی گرا او د دی دنیا کڑی پسرا زمان مزا مرورا اموری زما د زړګي سرا وی په جدای بدی زخاوري ریشما یا نجګرام یا ناوګي کی او مسعودي مسافرای کی زسبو کما غریبای کی پدی نیمګړی دنیا گئی کی یا عثمان ډیر دی پکې کړي ارمانو نا بیا مزړه جړیږي ستا می یادونه په زړګي باندې وریږي خوږی مور جان بیا مزړه جړیږي یستا می یادونه په زړګي باندې وریږي خوږی مور جانې بیا مزړه جړیږي د مور جدائی کلام دے د ډیر ګران محترم عثمان په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دے 2274 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې شو د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470